اکبره خدای دې خیر کړي د وریځو نیت راته ښه نه ښکاري. ګرمي زیاته شوې ده، که لږ باران وشي نو بده خبره نه ده، خو چې د خیري کچه کوټې مو دي. ستا خو ملک صاحب د خدای فضل دی، پخه حجره او پوخ کور دی. د خدای فضل دی. ستا که کور کچه دی نو د تربور خو دې پوخ دی که نه؟ اوس خو لا د چرګو فارم جوړ کو. دغه سوچ خو زه موړی یم که نه، چې د یو نیکه اولاد یو، سختې نرمې پې هم راغلې او بیا هم زموږ نه ښه دی. سختې او نرمې پې خو هم تا راوستې وې او لا لګیا یې. خو ګل اکبره زما په خیال دی که د ده څه کمال نشته. مطلب مې دا دی چې کمال د زرشاد نه دی، ټول کمال یې د ښځې دی. د ورندارې د کمال دی، خدای شته چې تکړه ښځه ده. نه ملک صاحب، ښځه ذات به سي او کمال به سي، دا د هغې رونه دي، د پیسو والا خلک دي، دوکانداران دي، او بیا ورته د پلار نم څه پاتې دي. دغه خو زه م یم که نه، پلار یم کاروباري سړی و. ګل اکبره دا راته ووایه چې د پلار نه دې لور ته م څه پاتې دي او که نه؟ حق خو لري، خو زما خیال دی رونو ورته څه نه دي ورکړي. دغه لاس امداد ورسره کوي، نو ځان یې خلاص کړی دی. نو څه دې خیال دی؟ خوښه دې نه ده چې دا حق دې وغواړو د زرشاد ټبرله؟ نه ملک صاحب نه، کلم نه، دې سره خو به نور هم اسمان ته وخیږي. زه ویم چې دا پولټري فارم یم باران یوځي او ته دې لا سیر جوړول غواړې. ګل اکبره زما په خیال جوړ باران هم شروع شو. او ملک صاحب څاڅکي ولګېده، سیله یم ده پکې، خدای دې خیر کړي. دی ده چې د زرشاد نه خو پولټري فارم یوسي. پولټري فارم څه د خوړ په غاړه خو نه دی، خو ګل اکبره چې چرګوټي ورته راوستي دي او که نه؟ نه یاره، لا چرته صبر وکړه، ډېرې مسلې دي ورته. د خواوشا کورونو خلکو پې درخواست ورکړی دی. خبرې ما ته ویلي دي د کلي خلکو، پوره پوره پته ده راته. ملک صاحب تا ته چا ووې؟ خلک څه وایي؟ ګل اکبره ولې ته خو هسې مې وې، ما وې چې تا ته چا ووایي؟ ګل اکبره دا زه تا ته دومره بې خبره سړی ښکارم؟ ما ته د هر څه پته ده. چا چې درخواست کړی دی د هغه هم راته پته ده، او د چا په لمسه چې درخواست کړی دی هغه کس هم پېژنم. ملک صاحب رسېدلی سړی، دا خو راته معلومه ده، ځکه خو درته ویم چې راتلونکي ووټونو کې ودرېږه صوبایي اسمبلۍ دپاره چې نور خلک پاس کې، نو ځان ولې ممبر نه جوړې؟ ګل اکبره ممبریو ووټونو سره به ګورو. باران ښه تېز شو، تا خپلې خیرې تېزې نه کړې چې د زرشاد پولټري فارم وران شي، باران یې یوسي. ملک صاحب زما په خیرو هېڅ هم نه کېږي. په لمسه خو دې کار کېږي که نه؟ ګل اکبره کوم کار چې زما نه پټ کې، خاطر جمع لره، رانه به پکې کامیابېږي نه. دا درخواستونه ورکول د هر چا کار نه دی، پوه شوې که نه؟ ملک صاحب منم دی، لاسونه دې ډېر لوی دي. ګنې خپې مې لنډې دي څه؟ ما وې چې بجلي به ورته ونه لګي، پته نشته چې څه چلې وکړو. بجلي ورته ولګېده. خبر یم، نورې خبرې هم ډېرې دي. نورې خبرې ډېرې دي، خو دا خبرې تر هغې هېڅ اهمیت نه لري چې زه در سره نه یم. دا زما نه هر څه تا ځان پټ کړي دي. ما خو ستا نه څه نه دي پټ کړي. تا دا هم پټ کړي دي چې په کوم پټي کې پولټري فارم جوړ دی، هغې لا فیصله نه ده شوې چې دا د زرشاد رسي او که نه. دا خبره ده که نه؟ دا درخواست خو ما په خپله نه دی کړی. ګوره ما نه خو تا خبره پټه کړې ده که نه؟ اوس ځان له کارونه کې خو نه ملک صاحب. بله دا چې خوا کې د کورونو خلکو دا شکایت کړی دی چې دوی ته د دې پولټري فارم نه تکلیف دی. زموږ ورسره خوا کې کورونه دي. او دا خو د کلي خلکو شکایت کړی دی. خو ستا په وینا یې کړی دی که نه؟ ګل اکبره د کلي خلکو ته دې څه منلي دي؟ ملک صاحب تا ته هر څه پته ده، نو ما نه اوس څه له تپوس کوې؟ خو د کلي خلکو ته خو د هېڅ څه نقصان نشته. ملک صاحب
دا خو ستاسو خوښه ده. د کلي خلکو ته د دې فارم نه تر هغې هېڅ نقصان نشته، تر څو چې ما نه یې ویلي چې دې نه د کلي خلکو ته نقصان دی. ته ووایه که نه ملک صاحب. دا خو دومره اسانه خبره نه ده که نه. اول خو به زه تپوس کوم. د چا نه؟ د زرشاد نه. د زرشاد نه؟ او د زرشاد نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نرګس خوري راځه راځه. تاسو څنګه یې؟ د الله فضل دی. راځه کینه. ښه پشمینه بچی مې څه شوه؟ کور ده आवाज کوم ورته. پشمینی و پشمینی راشي لوري. خمورې درځما. السلام علیکم. وعلیکم السلام پشمینې بچی څنګه یې؟ د سکول خو د جوړ چټیانې دي که نه؟ او جی د سکول چټیانې دي. ښه د سکول کار خو به کې که نه کور کې؟ که نه لوبې کې؟ دواړه کوم. ښه دواړه کې ها؟ ښه ده دواړه کوه، خو د سکول کار ډېر او لوبې کمې. ښه ښه جی. اوهو تا خو د چایو تکلیف وکړ. چې خو بس کینو. ډېره مننه، بس کپ ډېر مه ډکوه خورې. نرګس خوري څنګه م پېښه وکړه؟ ولې بد مې وکړل څه چې راغلم؟ نه نه هر کله راشه. هسې مې تپوس وکړو. دا خو ستاسو خپل کور دی، هر وخت راتلی شي. مهرباني دغسې وایه که نه. ښه څه شو د پشمینې پلار؟ هغه خو مې رور سره تللی دی لاهور ته. ښه ښه. او د څنګه شو د پولټري فارم کار مو؟ بجلی خو لګېده که نه؟ او میډم بجلی خو لګېده، خو اوس نورې مسلې دي. چا اعتراض کړی دی چې فارم سره خوا کې کورونه دي او دې فارم نه کورونو ته تکلیف دی. ښه ما خو هغه ځای نه دی لیدلی، خوا کې ورسره کورونه دي؟ خوا کې خو ورسره کورونه نږدې نشته، خو څه فاصله کې شته. د کورونو سره که ډېر نږدې نو بیا خو خلکو ته حق شته چې اعتراض وکړي، خو که نه څه فاصله کې نو بیا خو څه اعتراض نشي کېدی. میډم زما په خیال د دې شاته هم د چا لمسون دی. راته ښکاري چې لاس پکې د ګل اکبر لالا دی. هغه معلومات خو موږ اخیستي دي، لاسونه پکې د ډېرو خلکو دي، خو زیات لاس پکې هم د ګل اکبر دی. ګل اکبر ځینې خلکو ته پیسې منلې دي. پته نشته چې دې سړي ته څه تکلیف دی. دی خو زموږ د کور سړی دی، خو زموږ په خوشحالۍ نه خوشحالېږي. رابعې خور د ځینې خلکو فطرت دی چې د بل په خوشحالۍ خفه کېږي. بدنیته یې که نه؟ هاو ځینې خلک فطرتاً بدنیته. دې کې څه ناڅه لاس د ملک جبار هم دی، خو ملک جبار خان دې معامله کې ښکاره نه راځي. نه پوهېږم چې ولې. زما په خیال چې عدالت کې استغاثه هم کړې ده. که چېرې د خلکو کورونه رښتیا نږدې نو بیا خو پولټري فارم جایز نه دی، ځکه چې د چرګانو د فارم بوی او نور خراب اثرات په آبادۍ هم پروزي. نرګس خورې تاسو هم زموږ خلاف یې په دې لړ کې؟ ها نه نه رابعې خور داسې خبره نه ده، زه خو د قانون خبره کوم. قانون د هر هغه چا خلاف وي څوک چې د دې خلاف ورزي کوي. تاسو که فارم په خپله وکته نو پته به درته ولګي. ګوره که بینک قرضه درکړي نو بیا خو به ځای مناسب وي، ځکه چې بینک غلط ځای کې قرضه نه ورکوي. د ټولو ضابطو پوره کولو نه پس بینکونه قرضه ورکوي. او بله دا چې اوس خو بجلي هم راغله، بجلی والا هم متنازع زیاته بجلی نه ورکوي، خو دا د خلکو اعتراض هم اهمیت لري. میډم نو دا به څه کېږي؟ تاسو فکر مه کوئ، خدای به خیر کړي. زه به په خپله موقع وګورم، ګنې ناصر خان به ولېږم. اوس خو زه په دې لار تېرېدم نو ما ویل چې راشه ستاسو پوښتنه وکړم. او رابعې خور کار خو به هغه کوو د کوم اجازه چې قانون ورکوي. قانون د هر چا د حق حفاظت کوي. که ستاسو حق نو ضرور به تاسو ته خپل حق په لاس راځي. د پشمینې پلار خو میډم دومره کاروباري سړی نه دی، خورونه مې ورسره مدد کوي، هغې په دې کارونو پوهېږي، خو بیا هم عدالتونو نه دی خبر. دا مدد به راسره تاسو کوئ. زموږ دا کوشش ده چې خبره عدالت ته لاړه نه شي، د عدالت نه بهر فیصله شي. زما هم دغه خوښه ده، ځکه چې عدالتونو نه ځان بچ کول پکار دي. صحیح،
خدای به خیر کی خرابې خور زه د نوز ورځم د ډوډۍ وخت دی خورې ډوډۍ ته لا ډېر وخت دی او ډوډۍ به که خیري بیا سره خورو راځه په مخه مخه خورې د خدای په امان لالا په خیر راغلی راځه ښه ده اوسې ورندارې زرشاد لکه چې کور نشته نه لالا چېرته تللی دی تاسو راځئ دننه کمره کې کښېنئ ورندارې پشمینه بچی مې څه شوه کور ده تاسو څنګه یې کور کې څنګه حال دی خیر خیریت دی ټول ټیک ټاک دي ما وی چې ستاسو پوښتنه وکړم ډېره مهرباني لالا ما وی چې پشمینه بچی به مې هم لږ ووینم زما ډېره خوښه ده صبر وکړه لالا आवाज کوم وته پشمینې و پشمینې راشه کنه بچې کاکا دې راغلی دی अस्सलाम वालेकुम काका जाना وعلیکم السلام پشمینی بچی کینه بچی څنګه خیم काका जाना خو سي سبق ته خو باندې کنه نن سبا چټیانی دي او काका بچی سبق وایا سبق خشه دی نن سبا خو چې چا سبق نی ویلې نو هغه ړوند دي هیڅ ورته نه ښکاري کنه د ورنداري بالکل لالا صحیح دی وی خو لالا هم ورنداري ته د تعلیم ډیر خلاف نه وي او بیا د پشمینې نه ورنداري خدای دې نه کړي هغه خو ما وی چې هسې نه چې څوک پشمینې بچی ته مې نقصان ونه رسوي او لالا سخت نرمي خو په هر چا راځي وخت تیر شو ورنداري په پشمینې سبق وایا سبق خشه دی काका जाना जबरदस्त सबक कोम ढेर ओली अफसर पे जोड़ेगम औला व डॉक्टर जोड़ेगम वकील बम जोड़ेगम نو هر څه په یو وخت جوړیږي دې دې بچی لوی خزکا پشمینه بچی خو مې ډېر هوښیار شوی ده ډیره کمغله ده لالا دوست دشمن نه پیژني ماشومه ده کنه اورنداري ما ویل چې زرشاه سره لګه نوې زړه ویم خبر شوم چې د چرګو فارم جوړوي او ګل اکبر لالا د چرګو فارم جوړو بلکې جوړ کړم دی خدا سي بدنه ته خلق دي چې پاغه کې مراته خندانه چی خو خیر کاروبار خو څه بد نه دی ښه دی خو چې بنده سره خپلې پیسې نو ډېره ښي په خپل جایداد فارم جوړوي نو بیا خو ډېره زیاته ښي لالا سړی چې هر کاروبار کوي نو اول دا ټول ضرورتونه او بنیادونه نظر کې ساتي زرشاد خو دومره پوهه نه دی خورونه مې تاسو ته معلوم دي په دې لړ کې هغه ښه پوهېږي خو ځینې خلک داسې دي چې غلطي کار کوي بدنیته خلک خو ډېر دي لالا ګورې نه مونږ ته داسې مسله جوړه کړې وه چې بجلی والا راته بجلی نه لګوله په پولټري فارم کې خو چې نیت صفای نو هر کار آسان شي ورندارې چې زرشاد سره نور څوک شریک کار خو زمونږ ځان لدی هیڅوک را سره شریک نشته البته رونه مې را سره لاس امداد کوي مالیم او بدنیم جبار خان ملک نه مې څه خبره اورېدلې وه جبار خان ملک سره زمونږ څه کار دی خو لالا په دې نه پوهېږم چې دا خلک دومره بدنیته ولې دي دې ته لاس له څه ورځي هسې ځان له وخت خرابوي اورېدلې مې دي چې د کلي خلکو څه اعتراض کړی دی چې دا فارم آبادۍ سره خوا کې دی دا د کلي خلک کورونو کې چرګان نه ساتي غوا میخې خو ځان سره کوټه کې ساتي او د چرګانو د فارم نه ورته بوی ورځي او بیا هغه فارم چې خوا او شا کې ورته چېرته یو کورم نشته اورېدلې مې دي نو خلک ځان ستړی کی تاوانونه وکي او جوړه ته هېڅ نه کي کوي دی خلک چې څه کوي هغه به کوي ما خو دا اورېدلي دي لالا چې د دې وطن هر سړی او هرې ښځې ته دا حق حاصل دی چې د قانون مطابق چې هر کاروبار هر چېرته کول غواړي کولی شي ورندارې پوره قانوني شوي یې پلار پسې تلي پلار پسې وایي چې عقل په ټکرو بنده کې راځي دوست دشمن راته حالات وښودل
السلام علیکم ناصر خان صاحب. وعلیکم سلام ملک صاحب. راځئ راځئ. تاسو څنګه لار غلطه کا؟ کینې دلته دې کرسۍ ته. ډیره مننه. وکیل صاحب څنګه حال دی؟ ما ویل چې ستاسو دا دفتر وینم. هر کله راشه. دا خو د خدمتګار ملګرو دفتر دی. زه دا وخت دلته یم، خو دلته زه د وکالت کار نه کوم. هغه دفتر مې بل ځای دی. خخا لکه دوه دفترې دي هو؟ چې کارونه مې دوه دي نو ځایونه به مې دوی. دلته را سره نور خلک هم دي. دا خوا کمره کې را سره نور ملګري ناست دي. نن جوړې یوازې؟ او میډم نرګس کومه چې زموږ مشره ده هغه چېرته تلې ده. دا وخت دلته هغه ناست دی. پیژنې مې. هسې ما ویل چې ډېر ښه قابل وکیل یې. ځان له داسې کار کتلی دی. چپ شه ملک صاحب، ډېر خوند دی پکې. د خدای د مخلوق خدمت کې چې کم خوند دی، کم سکون دی، د زړه کم تسکین دی پکې، په بادشاهۍ کې هم دا مزې نشته. لیونتوب کې هم د لیونو دپاره خوند او مزه وي. او دا ملنګان او فقیران هم ډېر خوشحاله اورېدلي مې دي. د دوی نه نیم خبر ملک صاحب، خو د ځان نه خبر یم چې د چا په کار راشم. نه پوهېږم چې هغه بنده به څومره خوشحاله وي، خو زه ډېر زیات خوشحاله یم. په قلاره خوب راشي، اوده شم او په آرام راویښ شم او د بل کار په تکل کې وځم. د ژوند ضرورتونه مې وکیل صاحب، ښځه، بچي، کور، خپل خپلوان، نوکر چاکر. د الله تعالی فضل دی، دا هر څه شته. ښه کار مې روان دی. دومره وکالت کوم چې څومره مې ضرورت وي، او نور وخت مې د الله تعالی د مخلوق خدمت ته وقف کړی دی. وکیل صاحب ما تا سره یوه صلاح کوله. هوښیار سړی د نورو خلکو په کار راځي، نه زما په کار هم راشه که نه. بالکل، چې زما د وسه څه کېږي نو تیار ناست یم. وایه ملک صاحب. زرشاد تاسو ښه پیژنئ. هغه یو پولټري فارم جوړ کړی دی. خبر یم دی. کوم ځای چې پولټري فارم جوړ کړی دی، په هغې خپل تربور ګل اکبر سره تنازع ده. لا یې فیصله نه ده شوې. ښه، دا د ګل اکبر خیال دی. ویدې زم ویم څه خبره نه ده، خو د پولټري فارم سره خوا کې د ځینې کورونو شکایت دی چې دا فارم دې دلته نه جوړېږي. ما غزې لیدلی دی، دې سره نږدې کورونه نشته، که دي نو هغه ترې لرې دي. خو دا خلک ورته لمسولي وو. خپل تربور ګل اکبر. پته ده راته ملک صاحب. زما یو بل خیال دی. ملک صاحب ستا خیال که هر څه دی، د قانون تر مخه هر چاته دا حق حاصل دی چې د قانون مطابق هر روزګار هر چرته چې غواړي کولی شي. ناصر خان وکیل صاحب دې سره زما کار نشته، خو زرشاد ستا دوست دی نن سبا، او د هغه کورودانه ډېره تیزه ښځه ده. وی به ملک صاحب. زه وایم چې ته زما یوه خبره زرشاد سره وکړې. څه خبره ملک صاحب؟ نه به د ګل اکبر سازش او لمسون څه کار وکړي، او نه به د کلي د خلکو شکایت څوک واوري. که چېرې زرشاد دې پولټري فارم کې ما ځان سره شریک کړي. دا خو ستا او د هغه خبره ده، زما دې کې څه کار کېدی شي؟ هسې ما ویل چې ته ورسره خبره وکړې. ملک صاحب، زرشاد ستا د کلي دی، دواړه یو بل ښه پېژنئ. زما خو هغه سره صرف دومره تعلق دی چې هغه سره خلک زیاتې کوي او زما اداره خدمتګار ملګري د هغه مدد کوي. نور د هغه کاروبار او ذاتي ژوند سره زما څه تعلق کېدی شي؟ ته زما مدد کولی شي. زموږ اداره د دې خبرونه ځان لرې ساتي ملک صاحب. زه دې لړ کې ستا مدد نشم کولی. دا ته زیاتې کې نصر خانه. زیاتې ملک صاحب ته کې. نه پوهېږم چې ستا مقصد څه دی. وکیل صاحب تا ته به ګرانه شي. ما ته اسانه کله وه ملک صاحب. زه لاړم، خو سوچ وکړه زما په خبره. وکیل صاحب په مخه دی ښه ملک صاحب، په مخه دی ښه. عجیبه سړی دی ها. ناسی ناصر خانه، السلام علیکم. وعلیکم سلام. میډم راځئ، کینئ. بس ته کینه. نه میډم، خپلې کرسۍ ته راځئ. ناصر خانه، بهر په وړو کې مې ملک جبار خان ولیدو. خیر خو دې څنګه راغلی؟ میډم عجیبه کارونه کوي دا سړی. تا هغه د زرشاد پولټري فارم ولیده؟ او میډم زه تللی وم. زم تللی وم. میډم زما په خیال خو بالکل د قانون مطابق صحیح دی. بالکل. د دې شاته هم د هغه ملک جبار خان او ګل اکبر سازش دی. د کلي خلکو ته په خپله هیڅ شکایت نشته. میډم پته ولګېده. خو ملک جبار خان څه وایي؟ اصل کې میډم خبره دا ده چې
چې جبار خان ځان لا د پولټری فارم په کاروبار کې د زرشاد نه برخه غواړي. د څه وای چې ما دې ځان سره شریک کی. نو خبره دې ورسره وکي په دې کې زما او ستا او یا د بل څه کار دی؟ شاید چې هغه دې ته تیار نه او شاید چې جبار خان ملک د زرشاد نه کلنګ اخیستل غواړي. دې ته دې شراکت وای. ناصر خان دا خو ډېر ظلم دی. دا خلک کاروبار تم څوک نه پرېږدي. میډم دا یو مافیا ده چې په هر علاقه کې وجود لري. د دوی د لاسه کاروبارونه خراب دي. د دوی د لاسه خلک خپلې پیسې د ملک نه بهر وباسي. بالکل ناصر خان، خو موږ به د زرشاد مکمل مدد کوو. هو زرشاد به یوازې نه پرېږدو، ځکه چې دا یوازې د زرشاد مسله نه ده، دا د ټول قام مسله ده. دې لړکې به پولیس سره هم رابطه ساتل وي او د اسمبلی ممبرانو سره هم. میډیا به هم اعتماد کې اخیستل وي چې د دې قلم خورو لاسونه ونیولی شي. که عدالتي جنګ وي نو زرشاد سره به پوره قانوني مدد کوو.